بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 140 نمبر سبق دی، 140 نمبر او الدرس الثالث والثلاثون یعنی 33 نمبر درس دی. 33 نمبر درس کې بنن ان شاء الله مونږه معانی الکلمات وایو. معانی الکلمات معنی د الفاظ معنی، معانی د معنا جمع ده او کلمات د کلمتون جمع ده. نو معانی الکلمات د الفاظ معنی، نو یو طرف ته الفاظ بل طرف ته معنی. دلته اوس مونږ سره چې راکم الفاظ راکړي دي کنه، اسمع، اشم، اتکلم، افکر، ارا، انظر، اذوق، افهم. د یو طرف ته ما صرف د واحد متکلم د فعل مضارع واحد متکلم صيغې دي، د فعل مضارع د واحد متکلم صيغې دي. نو دا د واحد متکلم د فعل مضارع دي او که د فعل ماضي وي نو دا مذکر او مؤنث دواړه ځان دپاره استعمالولی شي. نو اوس چې دا شروع کې د حمزه وي کنه، دا شروع کې حمزه وي نو دا د فعل مضارع واحد متکلم صيغې وي. او چې کله اخره کې په تا باندې پیش وي کنه او شروع کې حمزه منزه نه وي، په اخره کې په تا پیش وي کنه، هغه د فعل ماضي واحد متکلم صيغې وي. لکه صمت، صمت، دغه شان ضربت، ضربت. نو دا چې دي کنه، دا صمت، ضربت، ظلمت، ظلمت، ٹھیک شوه. دغه شانته ورسره خلقت، دا خلقت، خلقت، ظلمت، ضربت، صمت. نو صمت معنا دا دام د واحد متکلم صيغې دي، واحد متکلم. ٹھیک شو جی. خدا د فعل ماضی دی، فعل ماضی. او دا دې اړخته چې راکم دلته مونږ لیکلی دي نو دام د واحد متکلم صيغې دي، د واحد متکلم، خدا د فعل مضارع دی، مضارع. ٹھیک شو جی. نو فعل مضارع په شروع کې د واحد متکلم صيغې په شروع کې به دا حمزه راځي، د ټولو په شروع کې حمزه دی. او د فعل ماضي په اخره کې په دې تا باندې ضمه وي. ګوره، صمت ما روجه ونیوله، ضربت ما وهلو کړه، ظلمت ما ظلم وکړو، خلقت ما پیدا کړو. ٹھیک شو جی. نو دغه شانته دا د فعل ماضي او د فعل مضارع د واحد متکلم صيغو کې فرق دا دی چې د فعل ماضي په شروع کې به حمزه راځي، د فعل مضارع د فعل مضارع په شروع کې به حمزه راځي، د فعل ماضي په اخره کې به تا باندې پیش راځي، تا مضموم ورته وایي. خجی. اسمع معنا ده ز اورم، اسمع ز اورم، اسمع ز اورم. اردو کې وایي میں سنتا ہوں، میں سنتا ہوں. بیا اشم، اشم معنا ده ز بویوم، ز بویوم. اردو کې میں سونگتا ہوں، ز بیکوم، یو سیز ز بیکوم، دا فرض که دا گل دی زی داسې بیکوم. ٹھیک شو جی. نو دیتا اشم وای. بیا وای اتکلم، ز خبرې کوم، اتکلم ز خبرې کوم. افکرو ز سوچ کوم، افکرو ز سوچ کوم. ارا ز وینم، ارا ز وینم. انظرو ز ګورم، ارا ز وینم، انظرو ز ګورم. اذوق، اذوق معنا ده ز سکم، ز سکم. اردو کې میں چکتا ہوں، میں چکتا ہوں. بیا افهم، افهم معنا ده ز پوهیږم، میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں. او موږ په پښتو کې وایي ز پوهیږم، ز پوهیږم. نو دا د واحد متکلم فعل مضارع صيغې وي. دې اړخته دي تفاحتن، سیو ته وایي، سیو. اردو کې ورته سیب وایي. او دا با کسره چې ده کنه دې ته با جاره وایي، با جاره. د دې معنا ده سره، د دې معنا ده سره. اردو کې وایي سات، سات. اردو کې څه وایي؟ سات. ملح، ملح مالګې ته وایي، مالګه. مونږ چې کم په سالن کې کم مالګه وغیره اچو هغې ته ملح وایي، ملح. او اردو کې ورته نمک وایي. او بیمه، بیمه معنا ده، دا بیمه معنا ده کم سیز سره، کم سیز سره، یا په څه یا څه سره، څه سره، په څه او کم سیز سره. نو دا درې واړه معنی کولی شي. طباخ، طباخ باورچی ته وایي، کم کس چې را پخلی مخلی کوي په کچن کې که نه، نو هغه کم کس چې پخلی کوي هغه ته طباخ وایي. او د کچن ته مطبخ وایي، کچن ته مطبخ وایي. او کچن کې چې څوک پخلی کوي هغه کس ته طباخ وایي.
او رائحن دا سړي ته طباخ وای او ښځې ته طباختن وای. طباختن. رائحن بوی ته وای. بوی اردو کې ورته بو وای، موږ ورته بوی وایو. او طعم ذایقه خوند. موږ وایو یاره د دې خوند تریخ دی، د دې خوند نمکین دی، د دې خوند خوږ دی، نو هغه موږ ورته خوند وایو. او ذایقه هم ورته وایي، اردو کې هم ورته ذایقه وایي، موږ هم ورته ذایقه وایو. یاره د دې سالن ذایقه ښکلې ده، د دې سالن ذایقه خرابه ده، د دې سالن ذایقه ترخه ده. نو طعم ذایقې ته وایي. طعم ذایقه. نو دا زمونږ د معانی الکلمات وي د 33 نمبر د 33 نمبر سبق. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.